بسم الله الرحمن الرحيم. فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر. مولوی سماویل د افضل اوقاتو، د مکروه اوقاتو، د مباح اوقاتو د رمی بیان براته کوي. نو ټول غوږ شي دی آسان سبق دی زر کیږي. د اول ورځې افضل وقت د رمی دا دی چې کله نور راوخیږي وی ویلي تر زواله پورې. زوال پیژنې ماسپښین ټیم تر داخلېدو پورې د افضل وقت دی. او د امام صاحب بنظمانی د زوال نواله تر غروب پورې جایز وقت دی. دا څه دی؟ جایز. او بیکر شپې ولي مکروه دی خو څه در باندې لازمیږي نه. او که په دقه ورځ باندې دا کوم ورځ چې د طلوع شمس نه پس وري دیږي کې د طلوع شمس نه مخکې ویشتلو د انور ختلو نه مخکې ویشتلو. مزدلفه کې دی که نه؟ مزدلفې له شیطان لرځي. انور ختلو نه مخکې لاړې شیطان ویشتو دا مکروه ده. نو څلور اوقات شو حکم به اعتبار سره. یو کې سنت او افضل دی او زوال نه پس تش مباح دی. او د شپې او د دغه لسمې ذوالحجې د سهار وختي د طلوع شمس نه مخکې شتل څه دي؟ مکروه. نو دغه ټیم کې مکروه چې نور راوخیږي بیا مستحب تر زواله پورې، بیا خوا مباح او بیا د شپې بیا مکروه. پوه شوي بې وګورئ. فاما یوم النحر هر چې یوم النحر ده فاول وقت رمی اول وقت د ایشتلو فيه باغی کې من وقت طلوع الفجر وقت شروع کېږي د طلوع الفجر نه خو د نور نه بس به ولو. وقال امام شافعي رحم الله وی دغه دا خبر هم لا نه ده کړې. امام شافعي رحم الله وی د نیمې شپې نه پسې وقت شروع کېږي. موږ وایو کله شروع کېږي چې کله صبح صادق شي غټ اختر ورځ خو جوړه شي که نه. نو هغه وایي نه دغه شپه چې نیمې ته ورسي دا د اختر شپه چې نو بس بیا نیمې شپې نه بس یې مشتلی شي. او دغه دلیل دا دی نبی علیه صلات وسلام کم ګډو بوزو والا هغو ته اجازت ورکړی چې تاسو داسې وکئ ځئ د نیمې شپې نه بس یې مشتلی شئ د صبح صادق نه مخکې وګورئ. وقال الشافعي رحمه الله اوله بعد نصف الليل اول اشتلی چې دی دا کله دی بعد نصف الليل کله چې نیمه شپه تېره شي. یعنی عرفات کې وقوف وکړلو شپې مزدلفې ته راغلی نیمه شپې نه پس تللی شي منا ته شیطان اشتلو له. دلیل دا دی لما روي ان النبي عليه السلام چې دی رخصه اجازت یې ورکړی و للرعاء د رعاو د باره ګډو بزو څرونکو د باره ایرمو لیلن چې شپې ولي. ولنا موږ د باره قول د نبي علیه صلات وسلام دی ګوره لا ترمو جمرة العقبة الا مصبحين. تاسو مو ولئ جمره عقبه مگر د سبا په ټیم کې. کم ټیم کې؟ سبا ټیم یې افضل شو کا. ویروى بل روایت کې راغلي حتی تت امدای اصل وخت شو سبا ټیم. او بل روایت کې دی حتی تطلع الشمس او تر دې چې نور راوخیږي نو دا افضل وخت شو. فیثبت ثابت شو اصل وقت بالاول باول حدیث باندې مصبحین ویلو کنه. نو افضلیت ته چانه ثابت شو حتی تطلع الشمس نه والافضلیت بثانی بدویم حدیث سره. تاسو لږ بر وګورئ په مسله خو پوهېږئ که نه. امام شافعي رحمه الله د شپې مشتلی شي د هغې جواب به څه کې حدیث یې ذکر کړلو. د هغې جواب دا دی دا د اول شیطان خبره نه کوي دا د دویم او د دریم کوي. څه مطلب؟ غټ اختر په ورځ یې غټ شیطان ویشتلو نه سبا له یولسمه ذوالحجه د درې شیطانان به ولي. نو که هغې د سبا د ورځې وي نه ایشتلو نو د شپې مشتلی شي. او یا داسې وایي هغه نه هم دغه یو یاد که دا یو دا غټ شیطان دی چې وایي د شپې مشتلی شي نو مطلب دا دی چې نن ورځ یې وي نه ایشتلو سبا له شپه راله هغې کې مشتلی شي. دا مطلب یې دی. دغه شان بلې ورځ باندې هغه دوه شیطانان ایشتلي درې شیطانان ایشتلي که نه نو هغې که د ورځې ونه ایشتل شپې ایشتل هم جایز دي. دغه بیانوي لکه چې نه پوهېږئ نن رسئ که نه پوهېږئ. وتاویل ما روا تاویل هغه حدیث کوم چې امام شافعي رحمه الله روایت کړی هغه لیله ثانیه ده دویمه شپه ده. نو موږ ویلو خو مکروه وخت د ایشتلی شي که دغه شان وزري
یا درې مشپه ده د ورپسو درې شیطانان ایستلو دپاره ولأن لیلة النحر درې مشپې په مطلب پوه شوئ درې دا یوه شپه خو دا وه دا د عرفه دا د غټ اختر شپه چې وه سبا له غټ اختر شو ورپسې شپه راله دغه دویمه شپه شوله او یا ورپسې بیا بله شپه راله خو صحیح داره دا دویمه او درېمه شپه داره ګوره 11مه ذوالحجه ده که نه په دې کې شیطانان د ورځې وینېشتل شپه راله هغې کې ولیقه دویمه شپه ده 12مه ذوالحجه کې ورځې وینېشتل شپه راله هغه شپه کې ولیقه یادوي وګوره ولأن لیلة النحر بل دلیل زمونږ عقلي دا دی دا لیلة النحر چې ده که نه د غټ اختر شپه دا خو د عرفات شپه ده ځکه عرفات تاسو ته پته ده چې دا 9مې ذوالحجې کومه ورځ وي دا د وقوف عرفي او دې بسې کومه شپه وي دا هم د وقوف عرفي عام طور شپه د راتلونکې ورځ دپاره وي او دلته د مخکې ورځې دپاره وي ګورئ نو وایي شپه د نهر چې ده اخو د وقت الوقوف اخو د وقوف وقت دی او رمی شیطان اشتل مرتب دی بوقوف باندې اول وقوف دی هغې نه پس څوک دی رمی ده نو اول به وقت هم د وقوف وي او د هغې نه پس به وقت د چای د رمی نو هغه شپه خو وقت د وقوف نو هغه وقت د رمی نشي کېدلی د هغه چې تېره شي وقت به د رمی نن زما سي باور نه کېږي چې تاسو پوهېږئ څه حساب دی شیخ خو آسان دی ځو که نه ولأن لیلة النحر شپه د نهر چې ده وقت الوقوف یا د وقوف وقت دی او رمی یترتب علیه مرتب ده په وقوف باندې وقوف نه به وروستوي فیکون وقته نو وقت د رمی به هم بعده پس د وقوف د وقت نه یعنی د شپې نه پس به ضرورتا چې کله هغه وروستو وقت به هم وروستوي ثم عند ابي حنيفه رحمه الله يمتد هذا الوقت ما تلک متوجه شي ما تاسو ویلو جایز وقت د انور د خطلو نه شروع شي غټ اختر پورې زمانه تر ماخامه پورې تر زواله پورې مسنون دی او زوال نه بس به جایز دی نو تر ماخامه پورې جایز دی امام ابو یوسف رحم الله وینا ماخا زوال نه بس کولی کنم دام مکروه دی څنګه چې د شپې مکروه ثم عند ابي حنيفه رحم الله يمتد هذا الوقت دا وقت وګدیږي الى غروب الشمس پورې چنور پریوځي تر ماخامه پورې جایز وخت دی دلیل شته و یو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان اولا نسکنا اول عبادت زمنګه فی هذا اليوم دغه تختر بورز باندې غرم یدا نګور یوم ویلې دی فی هذا اليوم او یوم تثبتنا تنور پریوتلو پوری تر جعل اليوم نبی الاسلام یوم وګرځولا وقدرم وذهابه او تلل دورزی چی دا خو کلی بغروب شمس فی او امام ابو یوسف رحم الله فرمای انه يمتد دا وګدیږي الى وقت الزوال پورې اخو به مکروه دی والحجه علیه دا خلاف دلیل چې ما هغه کوم چې موږ روایت کوروینا حدیث مو ویلو کنه ان اول نسکنا فی هذا اليوم الرم خجبه وین اخروا کچا دا ویشتل مؤخر کړه زوال پورې مونږ کړه غروب پورې مونږ کړه د شپې شیطانان ولي وس شیطان ولي شیطان غیر شیطان غټ شیطان یادو نو بس وینا خرا کچری مؤخر کړه تر شپې رماه ودی ولي ولا شی علیه سب لازمی کوم نه ځکه تر کې سنت وکړو لحدیث الرعاء مخکم د رعاء حدیث ویلو کنه نبی له سلام هغه ول شپې ولي موږ دغه شپې تعلق دغه شپې سره تعلق ساتي دین معلوم مشوره شپې نه دغه شپه مراد دغه ډاکټر نه پس اورز چې کله تیرې شي ورپسې شپه نمنګ امام شافعي صاحب ته رعاء په حدیث کې دا جواب کو دغه شپه ته مراد دا یا ورپسې شپه وینخروا الى الغد الکوي نه کړلا دغه ډاکټر پورې غټ شیطان وی نشتلو زوال پورې مینشتو غروب پورې د شپې مینشتلو حتی یولسم ذوالحج رااله وس بچ کوي وسی مولا ځکه یولسم ذوالحج او دولسم جنس ته د وخت په اعتبار سره جنس ته کا د شیطان دی شتل د بار نه رسې په ځکه کې شیطانان اشتل شي لانه وقت جنس رمي دغه وقت د جنس رمي مطلق د جنس رمي وقت درسي وایا د جنس رمي البته والی د مندم بلازمی ګیند ابي حنیفه رحم الله عمده مفتابی رائے دغه
لتاخيري ان وقت ذکر دا رمي مؤخر کړل د خپل وخت نه کما هو مذهب لکه څنګه چې امام سے مذهب دی ته یو عمل واجب عمل چې مؤخر کې بلا عذر دم واجبېږي. قال فإن رماها راكبا تاسو به وګورئ کچا شیطان په سواری ویشتلو نو به نو صحیح ده بس اشتلی ادا کیږي خو راځه بسې کله به په سواری باندې ولي او کله به پیدل ولي دا غیره ته بیان کوي نو تاسو لږ متوجه شئ د کوم شیطان نه پس چې بل شیطان ویشتل وي لکه یولسم ذی الحج باندې اول شیطان یولسم ذی الحج باندې دویم شیطان دغه شان په دولسم باندې اول او دویم دغه شان د لسم باندې اول او دویم هغه اشتل پیدل بهتر دی او د کوم شیطان نه پس چې بل شیطان ویشتل نه لکه دغه ډاکټر برس چې فقط یو شیطانی او د یولسم او دولسم د لسم برس باندې شکه مخیری هغه په سواری بهتر دی وجه سره هغه چې دی هغه کې دوايي او دوا چې پیدلې عجزي ډېرې ښه قبلېږي او دې کې خو دوا نه بس په سواری بهتر نه نصیب وګورئ فإن رماها كتسوكي ولي راكبا سواري باندې اجزاءه لیکل کنا نو کافی کیږي دا غنا له حصول فعل الرمي زکا حاصل شلو فعل د وشتلو اوس قاعده وكل رمي هر رمي بعده رمي چې دا غنه بس بل رمي وي نفل افضل بګدا د يرمي او چې وی ولي ماشين بدل والا او کشری رستي بل رمي نه وي فيرمي ودي ولي راكبا سواري حالت کې لئن الاول بعده ځکه اول چې دی اول صورت بعد وقوف داغه نه بس وقوفي وقوفي کنه او ور سره په وقوف کې سي دعا وي على ما ذكرنا فيرمي ماشيا دی ولي ليكون اقرب الى التضرع در بار چشي اقرب عجزيدا د پیدلې او بیان الافضل او بیان د افضلیت چې مروي هونه نبی یوسف رحم الله د امام یوسف رحم الله نه روایت ده درې ماشه کې لیکلې ده ثم شهد لك ابراهيم ابن جراح فرمایي تاسو ماته برګوري ټول پټولا امام ابو یوسف رحم الله لورلم مرض موت کیو سترګي کولا وکړل نو مان په دغه حالت کې تپوس کوي ارم یراکبا افضل ام ماشيا پیدل افضل ده کماشيا راکبا افضل ده کنا پیدل وي موت به جواب کی ویل جی فقلت راکبا سواری منی چولی افضل ده نما ته وي اخطات خطاش نما ته ویل خجینه بس پیدل افضل ده بیرته ویل اخطات خطا شوی ثم قال بیرته د قاعده ویل کل رمي بعد ورمي فهو ماشي افضل وما ليس بعد وقوف ورمي فالركوب افضل پوه شوی بدی وی به د سیو شو چې پات سي دلما څنګه دروازې دور سي دلما د خزو د جړګانو وزن رال ما ته په ډول کې دل چې وفات شلو نبی ایران شو مدیتا فلما انتهيت الى باب الدار سمعت صراخ موته فتعجبت من حرصه على العلم علم معنی څومره حرص ورته سیالت کې مسلو سغمو او لا چا پکې دا نقطه بیان کړی دا شیطانان وشتلو خبره ته وسنه ولې کول دغه وخت کې شیطان راځي کا ذلقدن پټیم کې څوک راځي شیطان امام رازی رحم الله وی ماته 99 اعتراض امام رازی رحم الله تقریبا 99 اعتراضات وکړه جوابونه مې وکړي سبم غلې کړل شیطان په دغه حالت کې به متویل چې الله منما بغیر څه دلیل منما بس به مستقل کو شیطان راځي کا وګورئ ويكره مکروه ده الله يبيت بمنا دا مسلم کړي والکه مینا کې شپې نه تیرول مطلب غټ اختر بورز باندې دي شیطان طواف زیارت وکړلو کنه او بس پر راځي مونږ المسبخمون لمینا لا شپې به مینا کې نو دا مکروه ده که شپې ونه کې ځینې خلک بس هوټل کې شپه کوي خزم ور سره لوب مو بم کوي به شیطان اشتل ولا راځي دا کار مکروه ده ښا وګوره به د سی کوه خیر لوب کوه واپس راځي ستا دواړه کمره به مسی لوب کوي بکی شلو بڅنګ ختمېدله واس غسل کوي واپس ځان را رسوي د بنات یو یغو توي خوندانو ته دا طریقه وخی تاسو کار وم سټي او زم کراهت نه بچي ويكره مکروه ده الله يبيت بمنا چشپت رنه کې مینا کې هغه شپې درمې لئن النبي عليه السلام چې وبات بها شپې په مینا کې دې رکړې وو حضرت عمر چې کنه يؤدب على ترك المقام بها
هغه به زوره نه کوله په پرېښودلو د مقام بها منا کې نه به منع کوله چې مقام وایي مقام اقامت ته وایي ولو بات فی غیرها خو به هم که چا په بل ځای کې شپه وکړله متعمدا قصدا بلا عذر لا یلزمه شیء عندنا سنت یې پرېښودلو څه به نه لازمېږي سنت پرېښودلو سره امام شافعي رحمه الله وایي لازمېږي به ویلي هغه وایي لازمېږي ښه موږ دپاره دلیل چې نه لازمېږي لأنه وجبه ځکه دا شپه په مینا کې تېرېدل ثابت دي وجبه معنی سره که واجب شو به خو وردم واجبي وجبه معنی واجب ونه کې لأنه ځکه قیام په مینا کې کول وجبه ثابت دي د دې لپاره چې شیطان اشتل ثاني بس لړن ورته روځي لیسهل علیه رمی دې لپاره چې په دې حاجي باندې رمی اسانه شي فی ایامه د مینا په دغه رمی په دغه ورځو کې فلم یکن من افعال الحج لنډه دا ده شپه په مینا کې تېرول دا د حج د افعالو نه ده نو چې نه ده نو که پرېږدي څه نه کوي فترکه لا یوجب الجابره نو پرېښودل نه واجبوي جبیره دم وغیره قال قدرهم ولا فرمایي ويكره ان يقدم الرجل ثقله الى مكه ويقيم حتى يرمي الاكبر وګورئ دا مکروه ده چې سازو سامان ولېږي مکې ته هلته او خپله قلارې مینا کې شپې کې او کراهت وجې قدرۍ کې دا ذکر کړی حاشیه کې دا ذکر کړی ده چې پخوا به داسې وه چې مال بغیر مامون و امن کې به نه و نو دلته به په مینا کې سوچ به ټول مال سره و چې څه حساب به وي هلته دا هم لیکلي نور کتابونه په حواله عرفات ته که ولیږم ټیک نه ده ځکه ټول فکر یې بې هلته وي عبادت کې توجه نه وي ها که نن سبا حالت وي چې هوټل کې تعالی دا ښه محفوظ دی بیا څه خبره نشته دی پوهېږئ وګورئ ويكره مکروه دا يقدم الرجل چې سړی مخکې کې ځان نه ولېږي ثقل او خپل ساز و سامان الى مکه مکې ته ويقیم او خپله مقیم وي تر دې مینا کې مقیم وي تر دې چې شیطانان ولي لما رویه دلته روایت دی چې حضرت عمر چوکانه یمنع منه د دې نه به منع کوله ويؤدب علیه به دې به خلکو ته سزا غونده کې ورکوله تادیبا زور به پې کولو ولأنه یوجب او اصل وجه دا ده ځکه دا واجبوي شغل قلبه د زړه مشغولتیا به به هغې کې سوچي ټول واذا نفر الى مکه نزل بالمحسب غټ شیطان یې ویشتلو که نه نو بیا به د حج درې وړه شیطانان یې ویشتل قصه د مینا ختمه شوله اوس چې مکې ته راځي محسب باندې دې راشي دې ته ابطح هم ویلی کېږي ښه په دې دې مکې ته داخل شي نبي علیه السلام دې قصدن به دې ځای راغلی او مکې ته داخل شوی دا سنت ده واذا نفر کله چې دا واپس کېږي مکې ته نزله مکې ته دې راکوز شي بالمحسب یو علاقه ده وهو الابطح هغې ته ابطح هم وایي وهو اسم موضعین دا نوم دا غځی دی قد نزل به چې نبي علیه السلام راکوز شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وکانه نزوله او نازلېدل د نبي علیه السلام په دغه ځای باندې قصدن هو الاصح صحیح دا چې قصدن عادتا نو اتفاقا نو ویما قصدن لنډه دا ده حتی یکون النزول تر دې چې راکوزېدل راتلل به ابطح باندې مکې ته سنتا دا سنت ده علی ما روا بنا باغ حدیث باندې رویه چې کوم روایت شوی دی انه علیه السلام چې قال لاصحابي صحابه ویل ان نازلون غدا من برا کوزیګو مکې ته سباله د خیر سره عند خیف بنی کنانه خیف بنی کنانه د قزینوم دی درې وړ نمونه دي خیب دی که خیب دی لکه خیب دی که خیب دی کنه مخکره خیب لیکلی کوم لیکلی دی وته کارګه یو خدا بل شی دی خیف المحسب سید هم دغه لاندې لیکلی که خیف برحل محسب هم ورته وایي ابطح هم ورته وایي خیف بني کنانه هم ورته وایي ټول یو نوم دی که او دا غزې و که نه چې مشرکانو قسمونه کړي وو په دې خبره باندې چې بني هاشم سره به زمونږ ورانوي نبی علیه السلام قصدن په دې ځای رالی ورته ښودلی چې کوم ځای باندې تاسو قسم کړی و چې زمونږ د ورانې او زمونږ د ختمولو هغه ځای باندې زه مکې ته را داخلېږم د الله پاک دغه قدرت ته وګوره داسې وتلک الایام نداولها بین الناس وګورئ
حيث تقاسم المشركون غدا چې قسمونه کړي مشرکانو فيه بدقه ځای کې علی شرکهم بخپل شرک باندې یشیر علاج شروع دې کنه ها سیدا نبی علیہ السلام اصل کی اشاره کوله الی جهدهم د دیو هغه انتهایی کوشش علی هجران بنی هاشم په دې خبره باندې چې بنی هاشم ببریدو فعرفنا نمنګ بجندلا صاحب دې وی چې انه نزل نبی علیہ السلام دلته چرا کوشو به په مقام باندې اراده للمشرکین وجدا وجه مشرکانو ته خودنه کوله خودلی مشرکانو ته لطیف صنع الله هغه باریکتیا د الله د کاریګری به چې نبی علیہ السلام سره وکړه لګوره دومره غالب کړو فصار سنت ان دا وګرځیدل سنت کرم لفی الطواف لکه رمل په طواف کې سنت د غشان په دغه زیره کوځیدل مکی ته تلم سدي مشکل غنشته کنه قال قدر ولا فرمای ثم دخل مکه وطاف بالبيت 7 اشواط الګدا څلور ورځې پس را لیکه نبی علیہ السلام نو عجیب هم څلور ورځې پس راځي مطلب د الله سم ذل حج دا هغه ډاکټر پورځي شیطان اشتلو طواف زیارت لراغله کنه واپس تلو نبی ولا سما دول سما د الله سم ذل حج باندې شیطانان وشتل اوس واپس مکه ته رااله سره بار رااله یو حج په بعد یو طواف په بعد واجب عمل په بعد کم طواف صدر ګوري ثم دخل مکه وطاف بالبيت بیت الله شریف طواف به وکړل او چکر لا يرمل فيها بده کې رمل نه کو ذکر رمل خواغه طواف کی کم نه بس چې وی سعی وي دلته ونشتا وهذا طواف الصدر اذا طواف الصدر ده صدري او دې ويسمى طواف الوداع مرتوي وداع حجۃ الوداع وداع چې دا کنه فتح سره چی شي دا د باب تفعیل نه دی ودع يودع توديعا ووعادا سلم يسلم تسليما وسلاما معنی پر خودل نبی علیہ السلام دسی وایا حاجی بدی وخت کې حرم پریدي کنه نو مکه پریدي زکه ودا وای او ودا ودانم جوړیدل شی ول پر خودل باب مفعله وای وګورئ وطواف اخر عهد او طواف اخر عهد مرتبه لیکيږي بالبيت بیت سره اخر عهد ته بس پریدي درې نمونه شو طواف صدر طواف وداع طواف آخر عهد بالبيت طواف رجوع مرتوي لأنه يودع البيت ذكر سليك بيت الله بريدي ويصدر به او بدي باندې رجوع کوي بيت الله نزيته وهو واجب عندنا نظم بنسبه طواف وداع واجب دي خلاف للشافعي رحمه الله بنسبه واجب نه دي لقول عليه السلام زمون دلیل دار ده خو به آسان دي کنه نبی عليه السلام فرمای من حج هذا البيت چا چې بيت الله شریف حج وکړو فليكن نبكار دشي آخر عهده بالبيت الطواف آخر عهد د کار د بیت الله شریف سره طواف شي نو ګره امر صيغه د امر د بار د وجوب کنه نو وجوب ثابت شو البته خزه د بار اجازه ده ک عذر وته هيزي قافله تزي اجازه سره باسي کې پریدي هيڅ په حواله کې خو نه شي کولای بس به سبق نشته ورخص النساء الحيضه هغه خزي چې کمی چې هیڅ والی هغه د اجازه ورکو کني کوي ټیک ده البته برګوري دا طواف ودا د پهلي مکه ما یې نشته څوک چې میقات کې اوسېږي او که میقاتین دی میقات کې د اوسېږي هل چې ورته وي او که څوک په حرم کې اوسېږي هغه باندې طواف ودا نشته الا على اهل مکه بدی ونشتري لانهم لا يصدرون زکه دی خروجونه کوي د حرم نزيخونه ولا يودعون ديوخو حرم بريدنا ولا يودعون وايا ودا هناك ولا رمل فيه بذيك رمل من نشتا وجه محكم ویلی لما بينا انه دا خبرن بیان کړي چې رمل چې شرع مره واحده یو پیر مشروع شوی دی خو بهر حل دې تواب نه بس هم 2 رکعات کوي ويصلي ركعتي تواب بقي بعد او دې نه پس لما قدمنا ځکه مخکې مونږ ویلو چې 2 رکعات د هر تواب نه پس واجب دي وس بس کوي الکه طواف ودایم وکړه وس زمزم کوي خاله ورشي نن سبا خو کویا باندې وياتي زمزم لبورشي ويشربوا او وبس کی من ماء داغي وبا لما روي ان النبي عليه السلام چې استقا دلوم بنفسه روي استلي یو بوکه پخپلا فشرب منه داغینه وسکل حضرت جابر په حدیث کې دي
ثم افرغ باقي الدل في البير او باقي كما وبپاتې شولې هغه کوی کې واپس واچولې نو بهرحال چاته ورشي ابي زمزم وبو خاله نزه تاسو لږ مختصر دا ابي زمزم بیان کوم ان وګ راته کې دی ښه توجه سره ونیسم ابراهيم عليه السلام چې دی کنه خپل بیبي او حضرت هاجره او زیو حضرت اسماعیل علیہ السلام دای مکه کی هیڅ سمنو پرې خدل به چې تکلا غلاړې بخاری کې حدیث ته کا او ته موږ د سپری دی به ته تاسو کې د الله مرده ویا او چې د الله مرده الله هم نه ځای کې بس اسماعیل علیہ السلام تګې شو نو حاجره مورې چې وا علیه السلام کله په صفا باندې خېجه کله په مروه و چکرې دي سی والی وبو د پاره وبو ورته پیدا نشولې واپس شي خو لراله دغه د خپل خاصه چینه راوته و د قبي زمزم چینه ده به یمن نه یوقف قافله رااله دا ګډبه قافله چی خانه بدوش جرهم نومیو چلته وبو کتري د حضرت هاجره په اجازت باندې هم دلته آباد شو به دلته زمانه تیر شوله د اسماعیل علیہ السلام نکام دیو کې وشوله به د مکی اطراف خلکو سره جنگ شو بس هغه به غالب شو دی 20 سال مکه نه واپس یمن ته روان لاړ خود تللو نه مخ کې یو کار وکړلو دا کویا چې حجر اسود او څنور امانتونه بیت الله وغه دي کوي کې واچول کویا یې بند کو بالکل پته نه لګیدله بس ډیره زمانه تیر شوله کومه زمانه وا سلونو کلونه نه ډیر کلونه تیر شو چام فکر نو چې دلته کو یاده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکچې عبد المطلب هغه یو څو ورځې خوب ولیدل مسلسل د دې مفهوم والا چې دلته کو یاده وی کنه اخیره کې بالکل شرح صدر وشول حضرت حارث نبی علیہ السلام تر ځان سره مرګره کو ودازي و چخنو کو یې رويستو مطلب وبره خرج شو لیکو یې خرج شو نبی د مکی خلکو سره لانجه واچول ول دا استادان لانه دي د زمنګ ټولو شریک دي او ته نو تیار اخیره کې هغه ول لازم یو کار کو چا باندې فیصله کو بس هغه ول شام کی وزنانه د کاهنه هغه له بلال شبر له فیصله وکي نو مسله رکی هر د مکی کم قومونه او کم خلکو د هر چا معتبر خلکو یو ټولګه روانو او ځان سره د کشران خلک روان کړیو نو لار کې وب ختم شولې او دشتوا نو نور خلکو د خپل مشران نو بو وختلنی ورکولې د لرال دول ورکړي وس کمی ختم شولې او بچ کله ختم شولې به خپل خلک ملګرو ته ویل سکارو کې کویانو قبرونو باسي چې څوک ملکیږي کنه استبه د قبر کې خخو نو مرګ په انتظار کې ناستلو بنشته او دشته بیړه کې رااله چې ناستې نه خو روانه خده بهرحال څنګه چراله سواری ته خطر ولته سواری خو کې چی نه وروته په دغه دشته کې ټول خلکو دی وبوس کړي او د ټول قافلې ویل چې مزه بس راځه واپس شه چې په دې دشته کې تا الله چې نه وباس یې غم ته ترېستلې او واپس رال دا مختصر تاریخ به د دې ابو خصوصیات سړي یو خصوصیت دا ده چې څومره وبد دین اسکی کنه دا نه کمیږي څومره استعمال نه کمیږي صحابه زمانه کې حبشي غلام ورلویدل راته شول نه راته شیدل حجر اسود د طرف وبر روانه وي یو خصوصیت دویم خصوصیت دا ده چې دا وب صرف تند نه ختمي لوګم ختمي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مسلم شریف حدیث سے یو میش پوری صرف بلی گزاره کړي وو حتی आवाज کم زیاته شوی و دریم خصوصیت دا دی چې الله شفای خدا حدیث پاک کې راځي معجم کبیر حدیث ته خیر ماء على وجه الارض ماء زمزم فمخدز مکه بهترین یوب د زمزم دی فيه طعام من طعم دکی الوګه ختم کو د وګو د پاره د لوګي ختمولو ذریعہ هم داو وشفاء من سق دی بیماری نه بګه شفام ده او څلورم فضائل کتابونه کې نقل لي چې دی او تک ګوري نظر ور سره تیزيږي پنځم نمبر نبی
دم تجربه نه ثابت ده چې ډېره زمانه کې دا نه خرابېږي محفوظي فضیلت د دې اوبو څه دی نبی له صلوات و سلام چې کله شق صدر شوی او زړی انزل شو په دې اوبو انزل شوی نو معلومیږي که په مخ د ځمکه نورې بهترینې اوبه وې په هغې به انزل شوی وې او حدیث پاک کې راځي ما او زمزم لما شرب له اوبه د زمزم هماغه مقصد پوره کوي کوم د باره چې څښل شي نو امام شافعي رحمه الله وایي ما دوه مقصدو دپاره څښلي یو د علم د زیادت دپاره او بل چې تیراندازي مې صحیح شي او علم د هغه خو د چا نه پټ نه دی لولا الشعر بالعلماء یجري لكنت اليوم اشعر من لبیدي او وی لولا خشیة الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي کدا الله یې رنوي د علم په وجه مې د خلک د خپل بندگان جوړ کړي وي علم ول الله دومره ور کړو او به دا جامع کی کسین کی می کافی کی خبر د لولا حسب وجوبی کی کنو تیراندازی داسې جوړه شول چې سل تیرو کې به یو خطا تلو نو علماء لیکي بس شکل او بس کوي خنیت پکې کوي غړنه می غصه بار کی حسد لري کی بغض حرص لالچ لري کی ظلمات د ګناه لري کی بدی سوچس کوي نن دا د هر باطنی ظاهری امراض د پاره را لای الله شفا وګرځي دا لکه راواله بده غنیت اسکا دا خو فضیلت شو بل فضیلت دامو نبی علیہ السلام بزان سره وړل یو ځنه بل زیته کوم ځله بتلو به ځان سره وړل د دې د سکلو آداب دادي قبله ته مخکې یو او چکله اس کې د الله په ذکر کې بسم الله بوایو علامه شامی فرمایي هر به رب علماء ولیکي درس ترمذی کې مدي چې هر درې ګوټه باکې هر ګوټ په شروع کې بسم الله وایا او اخر کې هر ګوټ په اخر کې الحمدلله وایا هم تور خلک یو بسم الله وایا اخر کې الحمدلله دې کې هر یو کې وایا دریم ادب ادارې بدري وسای وسکا څلورم ادب ادارې ځان په کوم موړ کا بيخي ډېری وسکا پنځه ادب ادارې د الله شکریا ادا کا اخر کې او ابو اسکل په وخت کې ماسور ادوا د حضرت عبد الله ابن عباس نه نقل لا اغدا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء دا ډېر قیمتي دعا ده رزق واسع چاته محتاج نه او علم نافع کوم چې الله تعالی قابل قبول له او د هر قسم مرض نه شفاء وسوال لري په ولاړ اسکل شي کنه نو مسله دا د ولاړ باندې بلا ضرورت او بس کل مکروه هي ها ابي زمزم او ولاړ باندې هم اسکل شي بلا کراهت بس دا خبره ده باقی افضل بهر حال دار چې بناسته اوس کې نو خلق د څه کوي کنه ابي زمزم وبس کې د ودرېږي ته ودرېدل ضروری دي جایز دي لکه د وزر بوجه سړی په ولاړ باندې میتهزي کوي جایز ده دانه شو ثواب د بار ودرېږي میتهز وتم تاسو ما خبره پوهیږئ اگر چې حضرت شیخ الحدیث پیژنې کنه څوک دی زکریا رحم الله هغه تقریبا رائے دیتا د چې په ولاړ اسکل مستقل مستحب دي حضرت لیکلي دي درس ترمذی کې او علامه شامی لیکلي چې بهر حال ناس افضل د علامه شامی لیکلي نفس ولاړ کې خبره په کراهت کې چې مکروه ده کنه د تعالی د فضیلتونو خبره کې فضیلت بهر حال بناست اسکلو کې دي قبله د مخ کې ابي زمزم بوبو باندې او داس کولې شي غسل کولې شي نو کې بیا او داس سره بیا او داس کې مکروه ده جنابت ولا سره به غسل کوي مکروه ده ها کا او د سی وی او برکت حاصلې ټیک ده او سه برکت د بر غسل کوي ټیک ده نجس کپڑا به انزي مکروه ده پاکه کپڑا رومال در سره ده سه برکت د بر انزي صحیح ده ځان سره کور تولل شي او کنه وړل شي غنیت الناسک یو کتاب ده د غنگوی رحم الله شاګرد د سواته مولا دی لیکلې ده حضرت شیخ الاسلام په اوسمه مقدمه لیکلې ده قابل اعتبار کتاب ده د حج په مسائل کې غنیت الناسک یو ارشاد الساری ده غیر مسلم کنده نوبو غوړی ده زمزم ورکول شي کنه ویا ورکول شي سبق نه کوي وته وګورئ کوم زیاده کنو دا ابي زمزم به مسکل ده خیر سره ما ته لګ متوجي شي اوس بده سی وکی چې ملتزم خاله به ورشي ملتزم پیجنې د بیت الله شریف دروازه ده کنه او دی خو چې دی ګټ تراشل ته حجر اسود دی دا درمیاني کمزیر دی ته ملتزم ویل کېږي نو دا بکلک پونی سي او خبر وجاړي الله ته اورا
ويستحب مستحب دار يأتي الباب کعبی دروازې ته ورشي ويقبل العتبة کمی کناری دی چوکاټونه دی هغه خپل کی چوکاټونه ويأتي الملتزم او بيد ملتزم ته ورشي وهو ما بين الحجر هغه د حجر اسود نواله تر باب پورې ځای دی فيضع صدر ولتر سینه ولګي او مخ دی ولګي علی پاغي ويتشبث او ځان دی راغون کی بلستاری ځان دی ونی سي ځان بس دی ونی سي هغه پردې د کعبه ساعتن یو وخت پورې ثم يعود الى اهله بس په دې راضي هکذا رویا دغه شان روایت شوی ابو داود شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فعل بالملتزم ذلك ملتزم کې دغه شان کړیو قالو مشایخ ویلی وينبغي مناسبه دا د انصرفا چې سره واپس شي او يمشي ورواني بشامانه ښه وجهه الى البيت او بیت الله شریف ته مخي بشاروزي متباکیاً د سیال کی جاړي متحسرا او خبي حسرت کوي علا فراق البيت باندې چې ما خدا دې پرې خدلو یا الله واپس مولا راولي داسي حتى يخرج من البيت ترجع بیت الله نبوزي فهذا بيان تمام الحج دا بیان د پورا حج او دا کوم حج افراد او سبب را تر خیر سره توجه سره کینی دا هغه قران ته رسو